باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. دا باب د هغه چا د ګناه په باره کې کوم چې په نبی رسول الله باندې دروغ وتړي، کوم سره چې نبی رسول الله باندې دروغ وایي دا هغه سړي څه ګناه ده او څومره خطرناک ده، هغه باره کې دا باب دی. شاته اکثر مسائل د علم باره کې احادیث تیر شوي دي، نو دا خبرم تیر شوی وکنه لکه د دین رستانه چې کوم باب دی یبلغ الشاهد الغائب، چې علم موجود خلق دی هغه غایبینو ته ورسي. نو اوس مسله دا چې علمی خبره بل تر رسول دا خو تبلیغ دی صحیح دی، لیکن په دې کې احتیاط دا ضروری دی چې یو سړی حدیث بل چاته رسي نو په دې کې د لازمي وګوري چې هغه حدیث واقعتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث دی او کنه د ځان نه جوړ کړی دی. نو دې بارک دی چې من کذب علی النبی، په نبی رسول الله باندې دروغ وایي او دا بیان کې چې دا حدیث ز بیانوم، حالانکه هغه حدیث نه، ځکه حدیث هغه د کنه چې دا غي نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشي او هغه د نبی رسول الله قول فعل یا تقریر دې درو کې یو شی. اوس که یو سړی په نبی رسول الله باندې دغه الفاظ هغه ته منسوب کی او وایي چې دا شکم زدر ته دا خبره نبی رسول الله کړې ده، حالانکه هغه د نبی رسول الله قول هم نه، فعل هم نه، تقریر هم نه، نو اضافت ال النبی رسول الله ته نه دی منسوب او ته خامخا ته منسوب کې او دا وایي چې دام د نبی رسول الله خبره ده، حالانکه غستا خپل خبره، نو دا په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې دروغ دي. نو د دروغ تړل د دې څومره غټه ګناه ده، دا مخکې دی باب کرا روانه ده. نو مطلب دا شو شاتنی باب سره مناسبت چې علمی خبره تبلیغ بل ته کول دا ضروری دي، خو شرط دا چې هغه علمی خبره د قران یا د حدیث نه صحیح ثابتې، ول دا چې حدیث د ځان نه سره بیان نه کی. اکثر مسله دا کې چې کله یو سړی د فضیلت بیان کی او به و چې دا حدیث کې راغلی دي، نو حالانکه حدیث کې غنی راغلی نو دم په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو قسم له دروغ دي. نو ورا وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش. دا منصور رحمه الله دا فرمایي چې ما چانه اورید ربعي بن حراش دا یو تابعی دی او ډېر غټ تابعی او د زندګۍ کې کلم دروغ نه ویلي. ربعي بن حراش هغه تابعی دی، مخکې د صحابي حدیث ذکر راځي، لیکن د تابعی مسله دا چې دا په خپل بالکل رښتیا او دروغ به بالکل نه ویلي، که هر څومره غټه مسله به ته پیښ شو دروغ به نه ویلي. یو ورځ لکه د بارک راځي کنه چې حجاج بن یوسف څومره غټ ظالمو، هغه یو ورځ د دوه زامنو ربعي بن حراش رحم الله دوه زامنو هغه دوه بارک د آرډر جاری کو شدا قتل کړي او بيدب سے ګرځیدل او زامنو په څیر، لیکن زامن نه ملاویدل. سټیر وخت بعد د دوه زامن کور تراغلو او کور کې او لکه روټي خوړله، نو حجاج ته چا ویل چې دوه زامن کور کې دي، نو دا په خپل رااله چې زه په خپل قتل کوم او مړ کوم به، لیکن دته دا پته و چې دا پلارې چې دا بيخي دروغ نه وي رښتیا وي. نو دایم معلومه ولا چې دا هر موقع کې رښتیا بالکل حقيقي خبره کوي، رښتیا وي کنه کله کله دروغ وي. نو دا خبر معلوم، نو خلکو کې دا مشوره کړل چې زه د زامن په سیورزم او قتل کومه چې ته د واقعیتا هر خبره رښتیا کوي، نو نن زره دنه ته پوس کوم چې د خپل زامنو د پارم دروغ وي کې رښتیا وي، چې کچته دا یو لکنه چې زامن می کور کې دي نو بیا خو د قتل خطر ده، نو اکثر خپل پلار د زامنو بچول لپاره دا دروغ وي. نو په دې چکر کې حجاج را له اوس خلکو ته دا ور خودلو چې ګور نن په د سخت راځي نو دا به دروغ وي، نو چې کور تراله نو د مخه تراله د ته ویل چې ستا زامن چیته دي، دور ته ویل دوه کور کې د ډوډۍ خوري. دا حیران شو چې یاره د دې موقع کې رښتیا وي، نو خیر دی خو شرمنده شو ځکه د خلکو ته ویل چې دا به دروغ وي. دا غي باوجود هم کوم دی هغه دروغ نه ویل رښتیا ویل چې زامن په کال کې دي. نو به دا حجاج بن یوسف ورته ویل چې زه خو راغلم او یقیني فیصله مې کړې و چې ستا زامن به خامخانن وجنم، لیکن ستا دا رښتیا چې دی د دې په وجه باندې زه دا آرډر واپس کوم او ستا زامن نه وجنم. او بل ویل دا ویل چې اصل حدیث کې راځي نبی رسول الله فرمای الصدق ينجي، رښتیا انسان له نجات ورکوي. متا رښتیا ویل نو نن ستا زامن زم مفهومه مزه کوي. نو مقصد دا چې یو سړی عام خبره کې د خپل زامن د پاره دومره مسله کې دروغ نه وایي، لازمي خبره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث معاملې کې باغول دروغ وایي.
خیر د دې صحابي نه دا روایت ده یقول دا فرمایي چې سمعت عليا ما حضرت علي رضی الله تعالی عنہ واوردل هغه فرمایلی چې قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا تکذبوا علی تاسو په ما باندې دروغ مو وایستئ فانه ذکر چې کم کس من کذب علی چا چې دروغ ویل په ما باندې فلیلج النار نو هغه سړی له پکار د شي هغه په جهنم کې داخليږي نو دا فلیلج امر صيغه د پکار د شي هغه جهنم کې داخل شي دا خو امر دی لیکن دا د مضارع یعنی د خبر په معنی کې راځي چې کوم سړی په ما دروغ ویل هغه به جهنم کې داخليږي او راځي ځکه چې اصل دروغ کبیره ګناه ده لیکن به په پیغمبر باندې دروغ ویل او بیا حدیث د مشکوک جوړول دغه اره یو سړی چې ګوره دروغ وي او ځان حدیثونه بیانوي نو سباله بچاته نبی رسول الله اصل حدیث نه ملاويږي چې نبی رسول الله کوم څه ویل دي دغه واجبانه دروغ اصل لیکن حرام دي په دې معاملې کې خصوصا دومره حرام دي چې نبی رسول الله فرمایي هغه به جهنم ته لازمي داخليږي چې کوم کس په ما دروغ ویل نو حدیث معاملې کې ډېر احتیاط پکار دی مخکې به حدیث رام شي چې صحابه کرامو ټول عمر نبی رسول الله سره تیر کړو لیکن دا غي باوجود دومره احادیث دا غي روایت نه دي مثلا حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ کوم حدیث روایت ده ډېر مشکل څه چې ته یو دوه درې پیدا شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بیخي کم روایتونه اوس د بخاری چې شروع شوی موږ په حدیث ویله دا غي نه بعد موږ مشکل ده چې حضرت عمر رضی الله عنه درې یا څلورم حدیث موږ ته پیدا شوی نو ډېر کم حدیث دي بهرحال ډېر حدیثونه بیانون والا بعض صحابه دي لکه حضرت ابو هريره رضی الله عنه ابن مسعود رضی الله عنه عمرو بن العاص رضی الله عنه تاشنت حضرت عائشه رضی الله عنها انس بن مالک رضی الله عنه دا مخصوص صحابه دیتا لکه به دي کې درې طبقات دي کنه درې طبقات دي کې به د دې چې بعض صحابه غدي چې هغه ته مکثرین وای مکثرین معنی دار شي ټولونه ډېر احادیث بیانول ول صحابه نو هغه داود او تمام من واغسته نو دي کې بعض صحابه هغه دي چې هغه متوسطین دي متوسطین معنی درمیانه قسم احادیث بیانول او بعض دي مقلین معنی بیخي کم احادیث دا غین روایت شوی دي لکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه د نور صحابه اکثر به د سوي چې هغه احادیث ډېر نه بیانول ولی بیانول حالانکه هغه خپل اعتماد خو پورو لیکن نبی رسول الله تاسو نش په غلطۍ کې غلط نسبت وشي خپل خبره موږ پیغمبر ته منسوب وکړو او دروغ حدیث وګڼو او موږ چې دا د نبی رسول الله حدیث ته او په د جهنم مستحق جوړ شو د لپاره هغه حدیث نه ویلي ځکه حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک راضي هغه به اکثر احادیث ډېر بیانول صحیح ده اگر احتیاط به ډېر کو ډېر احادیث بیانول په وجه باندې هغه به څه کول شي خپل هر حدیث په اخره کې به یو ټکی زیاتولو لکه مثال کے طور پر دا راضی کان قال النبي صلی الله علیه وسلم لا تکذبوا علی وغیرہ وغیرہ نو دې حدیث په اخره کې چې کله حدیث ختم شو نو هغه به کې به دا لفظ جزاکم دا ټکی به ورسبه لازمی لګولو چې او کما قال علیه السلام دا او کما قال علیه السلام لفظ په تاسو ورېدلې دا ابن مسعود رضی الله عنه ډېر کړی دی او کما قال علیه السلام مطلب دا دی چې کوم حدیث چې بیانوم دا 100% د نبی رسول الله الفاظ دي څه کمه به شپ کې نشته لیکن بهم اخره کې احتیاط په وجبانه به دا ټکی ورسوځي تور او کما قال علی السلام یعنی حدیث امداد او یا د امدغه په شان ته نبی رسول الله الفاظ دي دا به د احتیاط د وجې ویل نو خلاصه به دا و چې مقصد چې نبی رسول الله ته کوم غلطه خبره خپل طرف نه منسوبه نکو به د احادیث یو سلسله راځي هغه ته وای حدیثونه مونږ ویل کنه شاته چې بعض احادیث صحیح احادیث دي بعض ضعیف احادیث دي دا د احادیث طبقات دي نو هر هغه حدیث خستل ضروری دي چې کوم صحیح ده ضعیف احادیث ولې ضعیف کیږي هغه مونږ ویلو چې راوی پکې دروغجنی یا راوی پکې د سي چې هغه قابل اعتبار نه نو ځکه د نبی رسول الله خبره هغه حدیث چې د ضعیف شي نو ګور د نبی رسول الله د خبره نعوذ بالله هغه وزن چې د هغه راکم شي د راوی په خپل حالت په وجه چې هغه دروغجن نو حدیث کمزور شي که هغه صحیح نو حدیث صحیح نو لہذا دا ضروری دی چې کوم سړی حدیث بیانې هغه خپل ځان تاولم ګوري چې حدیث بیانولو ته لایق ام او کنه ایزب احتیاط دی وکړي چې دا حدیث بیانوم په دې کې ځان الفاظ خو نه زیاتوم دا ډیر ضروری دي نو به ضعیف احادیثو کې بعض احادیث هغه چې هغه بالکل د ځان نه جوړ شوی نو ضعیف احادیث بل علما وایي چې فضایلو کې ضعیف احادیث نه څه چلیږي او دا د چې احکامات ته ثابتېږي اچھا مخکې وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عبد الله بن الزبير
رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د چانه عن ابيه د خپل پلار نه عامر بن عبد الله بن زبیر دا روایت کوي د خپل پلار نه. پلار څوک دی؟ عبد الله بن زبیر دی. اوس پوښلې نو حضرت عبد الله بن زبیر دا غټ صحابي دی. مخکې تاسو ته ویلو چې عبد الله بن زبیر رضی الله عنه مدینه کې پهله صحابي چې پیدا شوی او حجاج بن یوسف دا په مکه کې شهید کو. لکه پرونه مواقع تاسو بیان کړی وکنه یزید خپل لخر را لګلو عامر بن سعید امیر او مقصد دا و چې په مکه باندې حمله وکړي عبد الله بن زبیر هغه ونیسي. نو دا ډېر غټ صحابي وبرهل. نو دا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دا غټ صحابي دی. لیکن دا فرمایي قلت للزبير وای ما ویل حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه دا هغه غټ صحابي دی چې 10 مبشره کې د نوم راځي کنه. هغه الله صحابه ته چې نبی رسول الله د جنت زیر ورکړو په دنیا کې هغه کې یو صحابي حضرت زبیر مو. نو زبیر بن عوام او د بارک نبی رسول الله فرمایي چې د هر نبی په دنیا کې یو لکه محافظ وزیر لکه مرګري نو په دنیا کې او په جنت کې چې د ازما وزیر چې د حضرت زبیر رضی الله عنه حواری پارټنر لکه مرګره او خیر ډېر فضایل دي. مقصد دا چې دا د حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دغه مو اسو توي ساندو پیژنې نبی رسول الله سلام خزه حضرت عائشه وا نو د خزه د حضرت عائشه خور وا حضرت اسماء وګنه رضی الله عنها حضرت عائشه رضی الله عنها او حضرت اسماء د دوه خويندې وي. نو یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نکاح کې او بل د حضرت زبیر په نکاح کې اردو کې ورته همزلفي او موږ پښتو کې ورته ساندو. بهرحال انی دا صحابي فرمای عبد الله بن زبیر رضی الله عنه وای ما خپل پلار حضرت زبیر ته ویلې انی لا اسمعک ما تډیر نه اوریدل چې تحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیانې. پاکستان ما ډیر حدیثونه نه دی اوریدلی کما يحدث فلان و فلان لکه څنګه چې فلانه حدیث صحابي دی هغه احادیث بیانې د ته اکثر حدیث نه بیانې ولی حالانکه ته ډیر غټ صحابي اشرم مبشري. اوس حضرت زبیر رضی الله عنه ټول عمر نبی رسول الله سره تیر کړي او حضرت ابو هريره په هغه و ماتمه هجری کې مسلمان شوی دی. نو هغه تقریبا نبی رسول الله سره ټوټل 3 کال تیر کړي او ټول نو ډیر احادیث دغه روایت دي او تا چې کوم دی ټول عمر نبی رسول الله سره تیر کړي ستانه موږ ډیر روایت د سنت دی اوریدل لکه څنګه چې فلانه صحابي هغه حدیث بیانوي. نو په کار وشي تا ډیر بیانوي. قال هغه ته جواب کې ویل چې اما انی لم افارقه وای دا خبر صحیح دی چې زه د نبی رسول الله نه کله جدا شوی نه یم ولکن سمعته یقول مطلب دا چې جدا شوی نه یم خو احادیث هم ډیر ما ته پته ده کنه ما ته ډیر احادیث یاد دي خو ولې نه بیانوم. سمعته یقول ځکه چې ما نبی رسول الله نه دا اوریدل دي هغه فرمایلی چې من کذب علی چا چې په ما باندې دروغ ویلي فليتبوأ مقعده من النار نو هغه د جوړ کې خپل ټکانه په جهنم کې خپل کور خپل ټکانه په جهنم کې ځان له لازمي جوړ کی چا چې په ما باندې دروغ ویل. د دې احتیاط په وجه باندې زه ریګم چې اسنه زما د خلینو غلط الفاظ یا داسې الفاظ چې هغه احادیث نه یو زوم دا حدیث دی د احتیاط د وجه احادیث نه بیانوم. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز قال انس حضرت انس رضی الله عنه فرمای انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا وما منع کید د خبرونه چې تاسو ته ډیر زیات احادیث بیان کوم خبره مې منع کوي چې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال یعنی زه ډیر احادیث ولې نه بیانوم. انس رضی الله عنه فرمای وای دا غي وجداد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی من تعمد علی کذبا چا چې قصدن په ما باندې دروغ ویلي یعنی ارادتن او قصدن دروغ په ما باندې ویلي فليتبوأ مقعده من النار هغه د جوړ کې خپل ټکانه په جهنم کې. دا احادیث شدي کنه دا چې کوم په چا په ما باندې دروغ ویلي هغه جهنم کې ځان لزی جوړ کې دا احادیث متواترات دي. لکه متواتر باره کې شروع کې متستویر متواتر کوم حدیث چې دا غیر روایت کول ولا ډیر زیات راویني چې په دروغ باندې اتفاق د عقل محل غني. نو د څه راوین چې دی هغه د څه احادیث به کوم دی متواتر به خو په کار وشي ډیر حدیث وي حالانکه متواتر احادیث بعض علما وايي چې بالکل نشته دي د څه یو حدیث هم نشته چې هغه متواتر او بعض علما وايي چې نه بعض احادیث نشته دي. لکه یو حدیث شاته من ویلو البینه علی المدعی والیمین علی من انکرتا حدیث بعض علما وايي متواتر ده
او دغه شانت د احادیث کوم منګه وسوي کنه من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دا احادیث دي دا متواترات دي مطلب دا دومره صحابو نه روایت دي چې د دې په دروغ کېدل کې شکم کولم خپل ایمان بربادول دي مخکې وبي قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمة هو ابن الاكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد له النبي صلى الله عليه وسلم دا سو کوئی سلمہ بن الاكوع رضی الله عنه صحیح ده صحابي نوم څه ده سلمہ ابن الاكوع دا وای ما نبی رسول الله اوریدلی اوس دلته ګوره دا حدیث کوم دی کنه دیته وای ثلاثیات دا خپل حاشیه کې وګوره مخکې الته لیکلي کنه اول الثلاثیات لیکلي کنه ده د کتاب نه بار وګوره دا حاشیه طرف ته غټ غټي لیکل د اول الثلاثیات ملاو شو هغه د دې حدیث مبارک وای چې دا حدیث ثلاثیاتو کې پهلا حدیث دی ثلاثیات څه ته وایي مثلا ګوره دا حدیثو کې چې کوم راویان دي کنه بعض احادیثو کې راویان ډېر زیات دي بعضی کې کم مختلف درجات نو کم حدیث ډېر بهتر دی چې ډېر راویان کې کم راویان راویان په کې کم هغه سند ډېر اوچتي کنه نو امام بخاری رحمه الله په دې پوره بخاری کتاب کې تقریبا 22 احادیث د سدي 22 چې هغه ثلاثیات دي ثلاثیات مطلب دا چې د امام بخاری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې صرف درې واسطي صرف درې راویان مثلا دې حدیث ته وګوره راویان شمارخه وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم يوشو او دویم ده قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد دوشو او دریم سلمہ بن الاكوع صحابي دي پس بیا ډایرک نبی رسول الله دي نو امام بخاری رحم الله او د نبی رسول الله په منځ کې درې واسطې دي نو څومره اعلی سند ده چې نبی رسول الله ته رسیدل دي او بيخي درې راویان پکې راغلي یا صحابیم چې تلری کې نو به دوه راویان دي نو څومره غټ اعلی سند ده نو دغه احادیث سند په دې باندې یعنی مقام په دې باندې ډیر چت چې دي کې راویان کم دي نو ثلاثیات د دې نه کم احادیث بیان شته د بخاری کې مطلب د دې نه کم راویان چې نبی اسلام او د امام بخاری په منځ کې صرف دوه واسطې د سنشته صحیح ده کم از کم واسطې څومره دي درې دي د دې نه کم دي ته وایي ثلاثیات نو دومره احادیث چې کوم کې صرف درې راویان دي ثلاثیات هغه څومره دي پوره بخاری کې 22 دي نو هغه 22 دی باندې امام بخاری ډېر فخر کوي او هغه وایي چې ما څه 22 روایت موجود دي چې هغه ثلاثیات دي زما د نبی رسول الله په منځ کې درې واسطې دي په دې باندې هغه ډېر فخر کوي نو فخر ځکه کوي چې د احادیث په بل صحیح ستک یو ځای کې نشته صرف دا چې ترمذی کې یو حدیث دی چې هغه ثلاثي دی دا هغه نه علاوه مسلم کې موضوع غټ غټ احادیث کتابونه دي یو کوم د حدیث نشته چې هغه ثلاثيات دي دا صرف امام بخاری د دسه 22 ثلاثيات روایت مروي دي او دا 22 ثلاثيات چې څومره دي کنه د ټولو کې اول راوي حنفي امام شافعي په خپل امام بخاری په خپل چې شه دي مجتهد دی یا شافعي دی کنه لیکن دا وګوره چې امام بخاری په خپل د ثلاثي روایتو کې څومره مراوین دي هغه ټول احناف ثابت دي نو امام بخاری باندې احناف ډېر غټ احسان ده په هر د حدیث کې درې راوین دي سلمہ بن الاكوع رضی الله تعالی عنہ فرمای سمعت النبي صلی الله علیه وسلم یقول شما اوریدل دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناغه فرمایله من یقول علی ما لم اقل چا چې اوله په ما باندې هغه خبره لم اقل چې کوم خبره ما نه ویلي فليتبوأ مقعده من النار هغه د جوړ کې خپل ټکانه په جهنم کې وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابو هريره رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم روایت کی قال نبی رسول الله فرمایي نبی رسول الله فرمایي تسموا باسمي تاسو نوم کې د ازما په نوم باندې مطلب دا چې اوس خلک ځان له محمد نوم کدي کنه کدي سبق ته توجه نه کې نبی رسول الله فرمایي تسموا باسمي چې تاسو نمونه کې د ازما په نوم باندې یعنی محمد نوم کې خودل جایز دي کنه جایز دي یو سره محمد نوم ځان لګ دي یا خپل بچو له چاله نوم غدي محمد دا جایز دي جی رحمان د الله نوم خو برای راست سه کې خودل صحیح نه دي اضافت څه ضروری دي اضافت مطلب دا چې عبد الرحمن عبد الله دا څه صحیح دي صحیح ده
د الله نوم په باره کې خو احتیاط ضروری دی هغه اضافت پکې کول ضروری دي صرف ډایرکټ د رزاق او رحمان او د نوم کې خودل دا صحیح نه دي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم کې خودل شي یو سړی نوم صرف محمد دی نو دا جایز دي کنه نبی رسول الله اجازه ورکړي تسمو باسم تاسو نوم کې د ازما په نوم او بیا وی ولا تقتنو بکنیتی او تاسو کنیت مګ د ازما په کنیت باندې کنیت پیژنې کنه څه ته وي نبی رسول الله سره کنیت ده ابو القاسم نو مطلب څه شو د حدیث تاسو محمد نوم غدی ابو القاسم مګدی دا مطلب شو کنه قاسم نبی رسول الله زیو کنه دا غي په وجه نبی رسول الله ابو القاسم نو دې ته کنیت وای چې یو سړی د زوی په نوم باندې مشهور شي کنه جی قاسم کې خودل شي قاسم کې مسله نه ده ابو القاسم نشي ابو القاسم د نبی رسول الله کنیت ده کنه نو نبی رسول الله هوای چې نوم کې دی کنیت مګدی نو کنیت ستوي یعنی تاسو خپل نوم ابو عبد الله غدی ارسک دی مرزي ده لیکن ابو القاسم مګدی ولې چې دا زما کنیت ده او ها که محمد نوم غدی نو دا خیر دی د اجازه ته تاسو ته صحیح ده خا دا ولې دغه ګوره د دې مسله څه ده مسله دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع کو چې تاسو بس ما په کنیت باندې کنیت نه غدی داس دا نوم باندې ابو القاسم حالانکه دام جایز دی که یو سړی خپل ځان ته ابو القاسم وای ځکه چې داغه د زوی نوم قاسم دی نو د ابو القاسم شو کنه نو تاسو د څوک نوم ځان ته وای نو دا خو جایز دی د څه مسله نشته دی نو به ولې نبی رسول الله منع کړي نو اصل نبی رسول الله په خپل زمانہ کې منع کړي چې کله ژوند دی او ځکه ژوند دی منع کړي وا چې یو ورځ د شکارو شو چې یو کس مشکات کې د حدیث تر شوی نبی رسول الله سلام ته یو چا आवाज وکړو چې ابو القاسم چې اے ابو القاسم نو پیغمبر اسلام چې شاته وکتل نو هغه ته ویل چې یا رسول الله تا ته نو ويم دستا خواته بل کس روان دي د ابو القاسم نوم دی نو ته ويم نو نبی رسول الله ګوره کنفیوز شو کنه نو کما ته ناری وای نو ځکه نبی رسول الله زما په دسه نوم ابو القاسم تاسو مګدی چې لږ فرق راشي چې پیغمبر ته आवाज کوي قبل چاته اسنه چې بیدبی وشي دا اوس ګوره قسم له بیدبی و چې شاته مخ راواړو اول چې نه تا ته نه بل چاته وایم نو او اوس کوم محمد نوم کدی نو دا جایز دی نو سوال دا چې کنیت جایز نه دی نو محمد ولی جایز دی نو وجه دا چې کنیت هم ځکه ناجایز دی چې د باندې نبی رسول الله سره لکه شوبه راځي کنه سړی په غلطي کې چې پیغمبر ته आवाज کوي قبل سو یا نبی رسول الله په خپل غلطي کې چې ما ته आवाज کوي قبل چاته پتهږي وایي لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخپل دور کې محمد چانه ویلي ار یو بوته رسول الله ویلي یا نبی الله یا رسول الله دا به تو ویل کنه نوم ډیر کم نوم بس ډیر کم خلکو ویلي ابو القاسم باندې ډیر مشهور نو ځکه ابو القاسم منو او محمد منه نو او اوس په دې وخت کې چې نبی رسول الله نشته دی نو اوس سم مسلم نشته لہذا که اوس محمد کې ام جایز ده اوس که ابو القاسم کې او که صرف قاسم کې اوس پابندی نشته دی صحیح ده نو دې مطلب دا دی حدیث نبی رسول الله فرمایي تسمو باسمي تاسو نوم کې د ازما په نوم باندې ولا تقتنو بکنیتی او تاسو کنیت مګ د ازما په کنیت باندې ومر رآنی فی المنام او چا چې زولي دلمه په خوب کې فقد رآنی نو هغه یقینا زولي دلمه دا اصول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی په خوب کې ولیدلو نو لازمی خبره ده چې هغه پیغمبر یې په خوب کې لیدل دی بل څوک نه دی لکه مثال کې تور پر منګه اوس خوب کې څوک وینو کنه اوس هغه خوب کې پلار اورور یا بل څوک ولیدلو اوس 100% موږ نه شو ویل چې دا پته نه ما پلار وو کنه بل څوک لیکن نبی رسول الله فرمایي چې زه په خوب کې ولیدلم فقد رآنی یقیني خبره ده چې ما غزل دلیمه وجداد چې فإن الشیطان لا يتمثل في صورتي شیطان زما په صورت کې زما په شکل کې نشي راتللی ولې نشي راتللی ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول خیر او خیر د هدایت د گمراهی معمولی گمراهی په کې نشته ده نعوذ بالله او یا دام نه ده چې د گمراهی سبب جوړیږي نه بالکل نشته یعنی نبی رسول الله کې د اول نواله د اخره پورې ټوټل خیر د هدایت د گمراهی سوالم په کې نشته او بل طرف ته شیطان کې څه خیر شته نه شیطان وای په دی وجه چې دا د الله د رحمت نه لري دی صحیح ده شیطان نه دی کنه شیطان عربي معنی دا چې بعد عن رحمت الله چې دا د الله د رحمت نه بیخي لري دی او د الله رحمت هدایت دی نو دا هدایت په خپل منځ کې څه دي صحیح ده لکه بعض خلک وایي کنه چې مودودی او
ما هدایت او مودودی خپل منځ کې جنگ شو نو چې ته مودودی دلته هدایت نشته چې ته هدایت دلته مودودی نشته دا شانت شیطان هم نه چې ته شیطان یلته هدایت نه چې ته هدایت یلته شیطان نه نو اوس د یو طرف ته ګوره نبی رسول الله سراسر خیر دی او شیطان سراسر شر دی نو دا دوه متضاد شي نه دي دا یو بل کې نشي یو ځای کېدل بیخي نشي یو ځای کېدل لکه شپه او ورځ شپه ورځ نه ورځ شپه نه نو دسه د دوه شي نه نشي یو ځای کېدل نو ځکه شیطان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شکل کې بیخي نشي راتللی نو لہذا نبی رسول الله فرمایي چې زه په خوب کې ولیدم فقد رآني هغه زه ولیدلم او بل حدیث کې راځي فقد رأى الحق هغه رښتیا لیدلې ده یعنی زه لیدلم او بل دریم حدیث کې راځي چې فسيراني في اليقظه هغه سړی به ما په بیداری کې ویني چې په وی خبر ویني کوم سړی چې مطلب دا چې یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې نه او صحیح حالت کې نه دا دغه د ایمان نشانی ده او په ایمان په حالت کې په دنیا نه زیاته یو لکه خ فعال ده اوس د کی مسله دا راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی په خوب کې ویني نو په څنګه حالت کې ویني حالت مطلب دا چې نبی رسول الله خو ګوره ځوانیم تیر شوی دا او هغه 63 کال عمر چې هغه زمانه مو او ځواني عمر هم تر شوی نو وسې سړی خوب کې نبی رسول الله په کوم شکل کې ویني هغه شکل کې ویني چې کم د 40 کال 45 کال عمر ځواني یا په هغه شکل کې ویني چې آخري زمانہ و ځکه د نبی رسول الله سیرت خو احادیثو کې ذکر شوی کنه شمایلو کې لکه ترمذی وغیرہ کې نو ځکه علما اکثر علما داوی متقدمین هغه و چې نبی رسول الله چې کوم آخري حلیه و په هغه کې ویني نو خوب کې چې سړی لراشي نو هغه به آخري حلیه جی ها تالي دلو صبر فقط رآني نبی رسول الله فرمایي چې هغه ما په خوب کې شیطان ما په شکل کې نشي راتللی دا غي وجه ما بیان کړله چې ولې نشي راتللی ځکه چې هدایت او ضلالت گمراهي دا لکه متضاد شي نه دي کنه مخالف شي نه دي او مخالف شي نه په یو ځای کې بالکل نشي جمع کېدل لکه ورځمي او شپه می دا خو نشي کېدل کنه څنګه چې دا نشي جمع کېدل دا شانت دام نشي جمع کېدل چې نبی رسول الله سلام هدایت والده او خیر ده شر پکې بالکل نشته او شیطان شر ده د خیر نشته نه دا دوه نشي جمع کېدل نو ځکه دغه په شکل کې نشي راتلی ما دا خبر کوله چې نبی رسول الله په کم عمر کې سړی نه هغه 40 63 کال عمر چې واغه وخت او کنه د ځواني والا نو اکثر علما وایي چې د ځواني والا نه اخیری عمر والا هغه شکل کې به پیغمبر خلق کینی او به بعض علما دام وایي چې نه مختلف شکلونه کې لیدل شي په ځواني کې لیدل شي بلکې لیدل شي هر یو کې نو یو خبره ده بل خبره ده کې دا ده کنه کله کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې سړی ویني نو دا خبره خو یقیني ده چې نبی رسول الله ده بل څوک نه ده لیکن مسله دا چې کله نبی رسول الله په نامناسب شکل کې ویني نامناسب شکل مطلب دا چې کله به ویني چې نبی رسول الله نعوذ بالله ګیره نشته خرولې ده کله به ویني چې پینټ شرټ کې ده د سي حالت کې ده نو دام کې دل شي چې سړی ویني لیکن دې کې مسله دا ده چې دا د نبی رسول الله قصور نه ده دا د خوب لیدل والا داغه د اعمال مسلې صحیح ده مطلب دا چې څنګه د اعمال د خوب کې نبی رسول الله کا غوین په هغه شکل کې ول راځي نو کله ګیره خري نو نبی رسول الله په دې حالت کې ویني نو دا به ترغیب د دې خبره چې ګوره پیغمبر ګیره نشته ده نو دا خو نشي کېدل نو لہذا دام ته نشي کېدل چې ته دې ګیره سره جنت ته لاړ شي او لازمي خبره ده چې ګیره به پرې ده یا د څه مطلب د انسان د اعمال او مسلې چې هغه سړی خوب کې نبی رسول الله دغه شانتي ویني د دې آسان مثال دا دی چې یو سړی شیشه کې ځان ته ګوري کنه که شیشه صحیح نو ځانو ته صحیح کاری که شیشه کې داغونه نو سړی ته ځانم داغي کاری نو دغه خو دا مطلب نه دی چې شیشه خراب زه خراب نه شیشه کې داغونه دي دغه شانتي خوب لیدل والا سړی انسان اعمال خرابي کمزوري او د سنتو پابند نه نو دغه واجبانه نبی رسول الله چې په خوب کې ویني نو نبی رسول الله ورته په هغه شکل کې کار شي نو بهرحال دا خوب مسله خوب کارنګ خوب راتل شي لیکن نبی رسول الله مبارک خوب لیدل دا یقیني خبره ده مخکې به وای ومن كذب علی متعمدا چې په ما باندې دروغ ویلي فلیتبوأ مقعده من النار نو په هغه سړی د خپل ټکانه جهنم کې جوړه کی اوس مسله دا د نبی رسول الله فرمایي چې ما باندې دروغ ویلي
یو خدا د چې حدیث دروغ وای او وای چې نبی رسول الله ویلي دي تام دروغ. اوس د شاته حدیث ټوکړه رااله چې زه په خوب کې ولیدلم نو یقینا هغه زلی دلم ځکه شیطان ما په شکل کې نشه راتله او به دا لفظ ویل دي چې چا په ما دروغ ویل هغه به جهنم ته ځي. نو دینه معلومه ده چې نبی رسول الله فرمایي څنګه چې دروغ خبره کول او هغه بیانول چې دا حدیث ته او ماته نسبت کول دا ګناه ده. دغه شانتي کې یو سړی په خوب کې نه ملیدل او ځان نیک جوړ کې وای چې ما په خوب کې لیدل دغه وخت نو دام په نبی رسول الله دروغ دي. نو لہذا دغه په دې وعید کې راځي چې نبی رسول الله فرمایي جهنم ته ځي. صحیح ده کنه؟